السلام علیکم. د ودونو سیزن شروع شوی دی. تاسو ته پته ده چې په هر ویکند باندې په هر خاندان کې په هر کلی کې څو ودونی. نن ما موضوع دا جوړ کړی دی چې یو په ودونو کې مونږ کوم د فضول نمایش کوو د سامان او یو د جهیز لعنت ورځ ته ورځ سیوا کیږي او هغې کې څه مونږ په خپله د مقابلې د والدین دومره پریشانه کړي دي چې یو کس لور له یو څوکي نو دا بل د هغې په ضد کې د ډېرېدو دپاره چې زه د هغوی نه ښه ښکاره شم ډېر زیات څه وکړي او هغې کې د ډېرو خلکو خو وس کیږي لور له ورکول پکار دي هغې له پکار چې په خپل جایداد کې مونږ یې څه ورکړو جهیز را سره حق نشته نور شیزونه را سره حق دی جهیز یو داسې لعنت دی چې د هغې په وجه باندې په لکونو جینکې په کورونو کې د واده په انتظار ناستې دي او والدین یې پریشانه دي چې دوی له موږ جهیز چرته نه ورکوو. درېیمه خبره دا چې نن سبا کم مهنګایي ده په هغې کې د خلکو آمدني ډېر محدود شوې ده او جهیز داسې یو لعنت جوړ شوی دی چې هغې له بیا خلک قرض لي ځان قرضداري کوي او یو لور دوه چې دې واده کړي نو ته ټول عمر د هغې قرض نه بیا نشې خلاصېدی او ورځ ته ورځه په دې رسمونو رواجونو کې مونږ ځان ته دومره ګرانه کړې د اسلام هغه ساده طریقه د شریعت مطابق که مونږ وکړو دوه کسه ګواهان یو لسته کسه د فیملی نکاح وشي رخصتي وشي او لږه ولیمه د فیملی خلکو له ورکړي نو ډېره به ښه خو اوس پکې دا سیاسي خبرې هم شروع شوې دکاوه هم شروع شوه هغې مونږ خلک او زمونږ معاشره ډېره عجیبه طرف ته روانه کړې ده. زه تیره ورځ په یو واده کې وم او په دې کلو کې د خلکو د واده ټرینډ جدایي خو هغه خلکو دا خواهش و چې مونږ دلته کې د بوفې سیستم باندې وکړو یو سیستمي چې ته په میز کرسۍ کښېنې تاله راوړي مخې ته درته ږدي یو بوفې سیستم نو زمونږ د کلو خلک د بوفې سیستم عادت هغسې لا نه دی او د هغې کې د کاني دومره رف استعمال وشي چې الله دې زمونږ ته معافي وکړي د رزق توهین مونږ کوو هر سړي ځان ته په هیرس کې پلیټ د غوښې نه د چرګ نه د کباب نه راډک کړي خوري به یو او ځان ته شپږ پیسونه ایښودي نو بیا ترې ټول نیم او دغه پاتې شي د میزونو لاندې پلیټونه پراته ډک ډک پلیټونه پاتې شي هغه کور والا ته هم نقصان دی ځکه چې هغوی پخ کړی د زرو کسان وي تا ځان ته دومره واچوله چې د شپږو کسانو روټۍ تا ته ځان ته په پلیټ کې یو کس واچوله او بیا یې خوړی نشي هیرسې ډېرې بیا ترې پاتې شي ما چې هغه مظاهره ولیده نو ډېر افسوس هم راغی یو تصویر مې واغستو یو سړي درې پلیټه ځان ته ډک کړي او په کرسۍ ایښودي و د هغه تصویر د شکل خو مې پکې وانغستو مې شرمنده به شي خو د هغې پلیټونو تصویر مې واغستو نو درې پلیټه یې ځان ته ډک کړي په یوازې ورته ناست او بیا چې داسې نیمه ګینټه پس ما وکته چې روټۍ ختمه شوه نو درې پلیټه تقریبا ډک په ډکه پاتې وو هغه به څومره خوړلی شي د یو سړي خېټه به څومره نو دا غټه بدقسمتي ده چې بیا موږ د هغې رف استعمال وکړو دا رزق چې دی دا خدای رالیږلی دی چې دا منصفانه تقسیم وشي او دا داسې اسراف چې مونږ کوو هغه بیا زموږ په رزق کې دا برکت چې ترې ختم شي دا یې وجوهات دي. زه تاسو ته جرمني یو واقعه وایم جرمني کې یو رستورانټ کې یو دوه پاکستانیان تلي هغوی بیا دا واقعه په سوشل میډیا شیر کړې وه هغوی وی چې مونږ رستورانټ ته لاړو مونږ کانا آرډر کړه نو زمونږ د خوراک نه سیوا وه وی هغه کانه داسې پرته وه وی مونږ بیا خیال نه کوو وی خواته یو بوډۍ ښځه ناسته وه وی هغې موږ ته وویل چې تاسو دا کانا ډېره آرډر کړه اوس یې ختمولی نه شئ وی موږ ورته وی چې زموږ خپله مرضي ده پیسې موږ ورکوو په تا باندې څه سخته ده وی هغې راته وی چې نه پیسې تاسو ورکوئ خو دلته قانون دی چې د هر شي به اسراف نه کوې تا چې څومره کانه آرډر کړی کو ختمولی نه شي دا جرم دی وی هغې پولیس ته کال وکړو او موږ باندې جرمانه ولګوله چې دوی دومره ډېره آرډر کړه پیسې یا د مالدارتوب دا دغه نه دی چې ته هر څه آرډر کوې او بیا به یې ضایع کوې دا خو ډېر په مشکله سره رزق پیدا کیږي فارمر پې لګیایي شپږ میاشتې پې زمیندار په غنمو جوارو په دې فصلونو اوږدي او ته به یې داسې د پیسو په نشه کې دومره په اسانه خراب کړي دا نه ده ممکنه نو زه دا خواست کوم چې موږ ټولو له په جمع باندې د جهیز
او د دې ودونو کې دا بیجا نمایشونه چې دي د دې خلاف یو جدوجهد پکار دی، یو مهم پکار دی، ځکه چې دې ډیر خاندانونه په قرضونو کې کړه، ډیر زیات خلک پریشانی او الته کې د دکاوي زمانه ده، د زدبازۍ ده، هغې په وجه باندې مختلف خاندانونه چې د لور له دا وکړه زه به دا کومه، هغې ډیر نقصان وکړو. دویمه به موږ دا کتلې وه چې کله به ډولۍ راتله د کلو کې نو هغې بارات والا له به موږ د پالنګ چای ورکوله. اوس هغه بارات والا چای چې ده روټۍ ته بدله شوه، نو د جینۍ کور باندې د شمو د شپې روټۍ هم راله او د بارات روټۍ پې هم راله. یو طرف ته جهیز، یو طرف ته دا دومره خرچې، د لنډ مثال د دې 2 ورځو خرچه 10-12 لکه روپۍ راځي، دا به والدین د چرته نه ورکوي. نو مهم شروع کې دا ویډیو ډیره شیر کې او دا ورسره لیکې چې کله ویډیو شیر کوي چې د جهیز لعنت او د بیجان نمایش خلاف مونږ دا جدوجهد کوو، چې کوشش وکړو چې په معاشره کې د دې خلاف आवाज چوت کو او په کروڑونو جنکې په کورونو کې د جهیز او د خرچو د لاسه ناستې دي کو هغوی ته په وخت باندې ښه رشتې میلاو شي او د جهیز لعنت نه هغوی به د خپلو کورونو شي. امید لرم تاسو به زما د خبرو سره اتفاق کوئ. کو تاسو اتفاق کی دا ویډیو ډیره شیر کې او د جهاد کې زما سره مرستیا وکړئ. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.